اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روجا صحت پروگرام کې ډاکټر سید محمد انور شاهوب یو فزیشن ګولډ میډلسټ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې راغلی او همیشتن په شانتي زمونږ به دغه کوشش وي چې ستاسو د صحت لپاره هغه ټپس هغه لارې ښودلي وکړو چې په کومه باندې تاسو عمل وکړئ او د هغې سره ستاسو صحت ته فایده ډېره زیاته رسیږي. چونکې روجا الله پاک په موږ باندې فرض کړې ده. فرض څه ته وایي؟ فرض هغې یو عبادت ته وایي چې هغه به ته خامخا کې په هر حالت کې به کې د هغې د نه کولو حکم یا اډر بالکل په یو حالت کې هم نه وي. څنګه چې الله پاک زموږ د دین کوم احکامات دي هغه په موږ باندې فرض کړي دي، لکه مونځ انسان باندې فرض دی یا کلمه انسان باندې فرض ده یا دغه شانتې روجا یا حج یا زکات. نو دغه شانتې روجا هم په دغې فرضو عبادتونو کې یو عبادت دی او دا به هر روغ انسان عاقل بالغ دا روجا به خامخا نیسي. خامخا به نیسي. اوس هغه خلک چې هغه کوم بیماران دي بیا په هغې کې چاته د نه نیو اډر یا اختیار چې کوم دی هغه صرف علما کرام او ډاکټران په دغې خبرو باندې پوهېږي. خو موږ به هغه کوشش کوو هغه ټپس په تاسو ته ښایو چې هغې سره ستاسو روجا نوره هم ستاسو صحت دپاره فایده ورکوي. د روژې په باره کې موږ د میاشت اوشوه لګیا یو پروګرامونه کوو او هغه اویرنس یا هغه ټپس تاسو له درکوو چې په هغې باندې تاسو عمل کوئ او ستاسو صحت ته فایده د دې نه رسیږي. مختلف قسمه بیماری د انسان په جسم باندې ځي او راځي. په دې تیر پروګرام کې هم موږ ستاسو طرف نه یو میسج شامل کړو او نن هم موږ دویم میسج باندې خبره کوو. دا چې کوم دی رفیق صاحب دی، رفیق صاحب او دوی د بونیر سره تعلق ساتي او دوی دا خبره کوي چې زه کله روجه ونیسم نو ماته لوز موشن ډایریا چې څه ته وایي هغه راته کېږي او دویم نمبر چې کوم دی زما په وجود باندې دردونه راځي، وجود مې خوږېږي او دریم پوینټ پکې دوی دا ایښی دی چې زما وجود کمزور دی، انتهایی د حد نه اوتې زیاته. نو آیا زه روجا نیوی شم او که نشم نیوی؟ او بل دا دوی دا تپوس کوي چې دا زما په جسم کې بیماری څه ده. رفیق صاحب وړومبې چې تا کومې خبرې وکړې دا درې خبرې چې تا کومې وکړې ته به راتلل یا ګېډه خرابېدل او یا وجود چې کوم دی هغه کمزوره کېدل. نو دا درې واړه هغې بیمارۍ سره تعلق ساتي چې هغې ته انفلیمیټري ډیزیز ورته ویلی شي. انفلیمیټري ډیزیز ورته ویلی شي. دا هغه بیماری دی چې د انسان په جسم کې دننه زخم پیدا کوي او هغه زخم چې کله د انسان په جسم کې دننه پیدا شي نو فرسټ آف آل انسان ته تبه راځي یا ټول وجود یې خوږېږي او په دو نمبر باندې کله چې دا عمل د انسان په جسم کې متواتر یا بار بار کیږي نو بیا انسان ته کمزورتیا هم محسوسیږي او بل فزیکلی او ذهني طور او جسمانی دواړه طور چې کوم دی دغه انسان کمزور کیږي. خو چونکې میاشت د روجې ده او دی وایي زه چې کله روجه ونیسم نو بیا ماته لوز موشن کیږي لکه ډایریا کیږي او ګېډه مې ورسره نرمیږي. نو رفیق صاحب ته او هغه خلک چې هغه په داسې قسمه بیمارو کې مبتلا وي نو روجه نیول یا نه نیول د دې خو بیا د دې مختلف ټسټونه دي د هغې نه پس د ډایګنوز نه یا چې بیماري کومه وي هغه معلومه شي. بل دوی دا لیکي چې د دې بیمارۍ په باره کې ما ډېر زیات علاجونه مو کړل، زه ډېرو زیاتو ډاکټرانو له هم لاړم. دا رفیق صاحب زه تاسو ته وایم تاسو یا هغه خلک چې هغه ستاسو په شانتې په دې بیمارۍ کې مبتلا دي د دې یو خاص قسم لا جراثیم دي او کله چې دا قسم جراثیم د انسان په جسم کې وي نو دا تا چې کوم علامات یاد کړه دا خو زه به یو دوه درې د دې نه اضافي تا ته نور هم وښیمه. کله چې دا قسمه بیماری یا جراثیم د انسان په جسم کې پیدا شي یا وي نو دا تا چې څنګه وي ته به هم راځي کمزورتیا. خو بل درته دا وایم چې د دغه انسان به ژبه چې ده
دا به کله ناکله پخیږي، موږ چې ورته زخم یا پولی ورته وایو ژبه به یې پخیږي را پخیږي. بل چې کله روژه او کوجه وي نو دغه انسان ته به د ډایریا په ځای باندې کنسټیپیشن کیږي، قبض به وي. بل دغه انسان باندې به نزله زکام چې دی دا به پې بار بار راځي. بل دا د دې یو سمټم دی چې بې ټیمه به د دغه انسان ویښته سپینېږي، پریمیچور هیر ګرای هغې ته ویلی شي، بغیر وخته لکه خپل ټیم یا ډیوریشن نه. بل دې کې یو بل پوینټ هم راځي چې د دغې خلکو ګورې بعد وخت چې کله دوی د ځوانۍ په عروج کې وي نو د دغې خلکو په مخ باندې دانې یا ځوانه کې پښتو کې چې څه ته وایي هغه هم راخیږي. دې ځای کې موږ ته یو خبره دا رایاده شوه، بعضې خلک وایي چې دا پلانکي کریم یا ټوپ دی دا ته په مخ باندې ولګوه نو دې سره به ستا دا دانې یا د مخ تیرسري یا د ځوانه کې چې کوم دی دا به سره ختم شي. نو دغه ځای کې موږ دا خبره لږه دروغ کوو چې د مخ دانې ځوانه کې یا دا سیزونه چې کوم دي فریکلز یا د موچۍ یا چې کوم ورته څه ته ویلی شي تیرسري دا د بره جلد سره تعلق ګورې نه ساتي. دا چې دی د ننه د انسان جسم د مختلف قسم وایرس سره یا د بکټیریا سره چې کوم دی یا پروټوزا ورته وایي دا د هغې سره تعلق ساتي. او کله چې دا قسم له جراثیم د انسان په جسم کې موجود وي نو دا کم علامات چې دغې مریض وي او یا کم علامات چې ما تاسو ته بیان کړه نو دا قسم علامات دغه مریض ته پیدا کیږي. یوازې رفیق صاحب چې کوم بونیر نه میسج کړی دته نه، هغه نور مریضان چې هغوی ته عمده قسمه مسایل یا دا قسمه جراثیم د هغوی په وجود کې منتي شي نو دا قسمه بیماری سره به هغوی مخ کیږي او دا به ورته وي. بل دا یو خبره زه کومه چې دی وایي چې زه کله روژه ونیسم نو ماته بیا لوز موشن کیږي. کله چې د ده ټول انټسټینل سیسټم چې کوم دی دا فیلډ وي نو په هغې باندې پریشر بوج یا دباو پروت وي نو ده ته دا قسم مسله نه پیدا کیږي. خو کله چې د ده امټي سټامک شي او د ده د انهضام عمل وشي د ډایجسټیو سیسټم نه ټول ارس تیر شي او کله بیا کولمو باندې بوج یا بډ نی نو په دغه حالات کې بیا د ته لوز موشن ځکه پیدا کیږي چې د ده په کولمو کې هغه انفیکشن وي او هغه د راښکلو هغه کومه ماده چې وي هغه د دې نه وځي د دغې زخم په وجه باندې نو لحاظه دغې خلکو ته بیا لوز موشن پیدا کیږي. نو د علاج په باره کې خو موږ چاته دا نه وایو، د هر چا خپله خوښه ده، خو کله چې د بیمارۍ بنیادي طور باندې یو پراپر طریقې سره علاج وشي نو بیا هغه بیماری د انسان د جسم نه ختمیږي. دغې رور ته موږ دا مشوره نشو ورکولی چې ته به روژه نه نیسې بلکې روژه به ته نیسې. چې ته یو قابل تکړه ډاکټر وګوره، خپل راوند اباوټ کې ښه هغه له لاړ شه، خپل ټسټونه وکړه. لومبې خو به تا ته موږ دا ووایو چې الله پاک دې تا له صحت کامله درکړي او دا مسله ستا یا ستا په شانتې نور چې کوم داسې بیماران دي هغوی ته د الله پاک شفای کامله ورکړي او د دغې بیمارۍ نه دې خلاص کړي. دویم نمبر بل یو زنانه موږ ته میسج کړی دی د سوات نه یې کړی دی، رقیه بیبي د دوی نوم دی. دوی چې کوم دي نو د شوګر مریضان دي او د شوګر مریض دی او وایي چې زه لکه په صحت باندې صحتمنده یم نو آیا زه روژې نیوی شم او که نشم نیوی. موږ مخکې پروګرامونو کې دا یو خبره تاسو ته کړې ده، هغه مریضان زموږ چې کوم هغه په دې مرض کې مبتلا وي، شوګر وي، صحتمند وي، خو دا یو خبره درته کومه چې انیشل سټیج وي، په شروع کې وي، په ابتدا کې وي. دویم خبره درته دا کوم چې شوګر کې کله د انسان په جسم کې د ډسټرکشن عمل ونشي، د تباهۍ یا د بګاړ عمل پکې نه راغلی یا پکې نه پیدا شوی نو دغه انسان دپاره چې کوم دی فاسټینګ روژه نیول یا نهر تیرول دا د هغه دپاره مست دی یا لازمي دی یا د هغه دپاره دا ضروري دی. او هغه خلک چې هغوی په شوګر مرض کې مبتلا دي خو هغه آی ډي ډي ورته وایي چې هغه انسولین استعمالوي، هغې ته د انسولینو ضرورت دی او هغه بغیر د انسولینو د هغه زندګي نه تیریږي نو دغه مریض روژه نشي نیوي. نمبر دو هغه مریض چې هغه ته شوګر دی او ورسره د بلډ پریشر مسله هم ده یا ورسره د زړه مسله هم ده یا ورسره د جوړونو دردونه هم دي یا ورسره ګینګرین صورت حال دی او په جسم کې زخمونه پیدا شوي دي. بعضې خلک ګوره بیجا
منګه مخکې پروګرام کې هم دا یو خبره کړې ده، منګه پښتانه زیاتر هر یو کردار ته ګورې د غیرت په نظر باندې ګورو او منګه دا وایو چې دا د غیرت یو تقاضا ده. زمونږ به کوشش دا وي، بعضې خلک ګورې دا م وایي چې یاره که زه په دې کې مړ شم نو مړ نه یم یا زما په دې باندې پروا نه راځي. نه ګوره دا خبره غلطه ده. کله چې منګه په بیماری کې یو یا په سفر کې یو او الله پاک منګه ته وایي چې ته به مونځ سفرانه کې، نو دا ګوره الله پاک موږ له یو انعام راکوي. او کله چې موږ د روژې په حالت کې یو موږ بیماران یو الله پاک موږ ته وایي چې په دې وخت کې ته روژه نشي نیوې، نو ګوره دا الله پاک موږ ته یو انعام راکوي، یو کریډټ راکوي. نو موږ له دا پکار دی چې هغه انعام ګورې موږ ټوکرو نه کړو او موږ خپل غیرت چې کوم دی هغه تقدم وګرځو او وګڼو او یا په هغې باندې بالا کړو. دا یو خبره زما ګورې غور سره واورئ، د الله پاک فیصله حکم او غیرت دا ګورې تاسو خپلو کې کمپیر کوئ مه. د الله پاک حکم چې کوم دی دا تقدم دی، دا ړومبی دی، دا مخکې دی، دا به پوره کولی او غیرت وروسته چې کوم دی هغه زمونږ بیا دی. بعضې خلک وایي دا زبرګی روژې دی په کال کې یو ځل راځي. د الله پاک اډر چې کوم دی هغه تا ته روزانه اډر نه کوي چې روزانه بس ته یو ځل بیمار شو یو ځل یې تا ته اډر وکړو چې ته به روژه نه نیسې. لہذا موږ له خبرې یا نصیحتونه یا دا متر ډېر خلک کوي، خو موږ کې کمې د څه شي دي، موږ کې کمې د عمل کولو دی. نو موږ له پکار دا دی چې موږ په دې نن ورځ باندې یو عهد وکړو خپل زړه کې خپل ځان سره چې موږ څونه انسټرکشن هغه موږ ته په جومات کې استاجي راکوي، که په مالت کې موږ ته څوک بزرګ راکوي، که موږ ته ملک صاحب راکوي، که استاجي راته راکوي، که خان صاحب راته راکوي، که والد صاحب راته راکوي، که مور بیبي راته راکوي، خو هغه هدایات یوازې د صحت نه که به ناوخته مه ګرځه غلطو خلکو سره مه کښېنه. موږ له پکار دا دی چې د مشرانو په هدایاتو یا د هغې په خبرو باندې موږ عمل وکړو. نو دا خبره ګوره ډېره زیاته اسانه ده چې زموږ ژوند به د خوشحالۍ سره مخ شي. الله دې تاسو او موږ ټول په خپل امان حفاظت کې ساتي. والسلام.